د الفاظ مقطعات د سورتونو نمونه دي. یو احتمال داو، په دې احتمال و اعتراضات فلا يقال سرا لأننا نقول هذه الألفاظ دې سره د دې و اعتراضات جوابونه دي. اول اعتراض داو چې د الفاظ مقطعات د سورتونو نمونه نشي، بلکې زواید دي شي چې د انقطاع د کلام او د استیناف د بل کلام د پاره راوړل شي. پس دې په کومه معنا د دلالت نه کوي، د جواب کوي. دغه الفاظ په کلام عربي کې زائد نه دي مشهور چې دلالت علی الانقطاع وکي، او د کلام شروع خو په دیم کیږي او په نورم کیږي، او د کلام شروع چې پس کیږي هغه کې دا ضروری نه ده چې د هغه معنا بنئ، پس به دلالت نه کوي. الحمدلله سورت فاتحه د الحمدلله نه شروع شوې ده او هغه با معنا الفاظ دي. اوس په پوښتنه د سورتونو په ابتدا کې د کلام په ابتدا کې دغه شان الفاظ معلوم نه دي چې زائد دی راغلي د تنبیه او انقطاع د کلام د پاره، او کته وای چې د کلام استیناب په کول کیږي، نو استیناب خو په با معنا او بے معنا دواړو باندې کېدی شي. نو بیا خاص کول د بے معنا د استیناب د پاره څه معنا لري؟ لأننا نقول هذه الألفاظ دغه الفاظ لم تعهد ندی مشهور مزیدتا زائد د تنبیه د پاره او د دلالت علی الانقطاع د پاره، والاستیناب خو یلزمها وغیرها، استیناب خو د دې سره هم لازم دی او د نور سره هم نورم راتلی شي، من حیث د دې حیثیت نه چې دا فواتح د صورت دي، او چې استیناب په اوشو ولا یقتضی دا تقاضا نه کوي الله یکون لها معنا فيه یزها، چې دې لپاره د معنا نه په ذات په اعتبار سره، د ذات په اعتبار سره د دې له معنا نشته، نو استیناب په کوم. استیناب په با معنا هم کېدی شي لکه په بې معنا چې کېږي. دویم اعتراض دا و چې دا د صورتونو نمونه نشي، بلکې اختصاراً دا د اختصار شي د هغه کلماتونه چې دا په هغې کې راغلي دي، لکه قاف چې اختصار دی د وقفتونه. نو دی جواب کوي ولم تستعمل للاختصار، دا په کلام عربي کې نه دي مستعمل شوي د اختصار د پاره د کلمات معینه او نه په دوی په لغت کې. او که ته وایې چې شعر کې راغلي دي قلت له قفی فقالت قاف، نو دی وایي اما الشعر فشاذ، شعر خو شاذ دی، ولا عبرة للشذوذ، شاذ خبرو ته خو عبرت نشته. او که ته وایې چې ابن عباس فرمایلی دي، نو و اما قول د ابن عباس دا تنبیه ده په دې خبره چې دا حروف منبع الاسماء دي، یعنی دوال د دې حروفو، اسماء د دې حروفو منبع د اسماء دي، او مبادی د خطاب دي، د خطابونو مبدا او شروع د دې نه ده. وتمثيل بامثله حسنه، او دا ممثل دي په خسته مثالونو سره. الا ترى تنغوري انه عد كل حرف من كلمات متباينه، د شمیرل د هر حرف د کلمات متباینه ہونا. لا تفسیر و تخصیص بهذه المعانی، نه تفسیر ده او نه د الفاظ خاص دي د معنا او د پاره دون غیرها چې نورو کې را نشي. یلکه د ابن عباس نه خدا روایت ده چې الف کی اشارت ده اعلی والله، لام کی اشارت بے دے لطف تا اور میم کی اشارت ملک تا. تاسو به پوښتنه
نورم کې دی شي تاسې پې پوه شئ لکه الف کې بل څه ته اشارت دي لکه الف کی اشارت انا تی لام کی اشارت اللہ تی میم کی اشارت عالم تی بل ستم کی دیشی تا ابن عباس چکم خودری دا خود تخصیص نه دی او نه تفسیر دی ازدا مخصص لفظا و معنان ځکه نه پکې مخصص لفظا شته او نه پکې معنن مخصص ته چې دا معنا بل ځای کې نه موجودیږي یا دا لفظ د دې معنا پورې خاص دی دا خو نشته کم تاسو په پوه شئ ولا بحساب الجمل دریم جواب داو چې دې نه د ابجد حساب مراد شي او بیا د معرباتو پورې ملحق شي د معرباتو پورې دی وایي دا نشي کېدی کلام عربي کې دا نشته که تاسو دا روایت پیش کو چې نبی علیہ السلام خاموش شو دا خاموشي د دې دلیل دی چې د ابجد حساب دې صحیح کېدی شي نو جواب دار چې نبی علیہ السلام تبسم او خاموشي د دوی د جهل نه کړی و چې داسې جاهلان دي داسې خبرې کوي ربات چې د معرب او د عربي کلماتو سره دا پیوند دلیل فيه لی حدیث کې خود دې خبرې دلیل نشته چې نبی علیہ السلام تایید کړي لجواز ذکر جائز ده انه تبسم نبی علیہ السلام تبسم کړي تعجبا من جهلهم د دې په جهل تعجب کړي دي سلورم اعتراض داو چې دا د مقسم به شي په دې د قسم وشي او قسم به ځکه کوي چې دا د الله د نومونو بسایت الله نومونه د دې نه جوړ شوي دي او د خدای د کلام بسایت او ماده ده شرافت دی نو د قسم دی پې وشي دی وایي مقسم به هم نشي جوړېدی البته دا ممکن دی چې قسم دی پې وشي خو لیکن په قسم کې به ډېرې څیزونو ته ازمار د ډېرو څیزونو ته حاجت راشي حرف قسم بم حذف کې فعل قسم بم حذف کې جواب قسم بم راو باسي یا لکه الف لام میم ذالک الکتاب خا و الف لام میم اقسمو الف لام میم نو و بم راو باسي اقسمو بم راو باسي او ذالک الکتاب کا جواب قسم کې نو چې جمله قسم راشي نو ان پکې کما ده تاسو به پوښتای ګورئ او ګرځول د دې مقسم به اگر که غیر مبتنی دی لیکن دا ګرځول د دې قسم بنده پکې محتاجیږي ازمار د اشیاء او تعالی دلیل علیها چې دې زینو کې به دلیل نشته په ازمار پنځم اعتراض داو چې په کلام عربي کې دا نشته چې د درې نومونو نه یا د څلورو څیزونو نه یا د پنځو څیزونو نه د یو نوم مرکب شي د دوو نشته لکه بعل بکه د درې او د څلورو نه نشته نو چې دا د صورتونو نومونه شي دا اعتراض یې کړی کاف ها یا عین صاد دا خو پنځه شو د پنځو نه څنګه نوم جوړ دی لکه پوه نه شي دی وایي ګوره ستا اعتراض اله واردېده چې دا پنځه ټول یو نوم شوی وی او بیا د صورت نوم وی او داسې نه ده بلکې دا پنځم ټول بیل بیل نومونه دي کاف د دې صورت نوم دی ها یا عین صاد هلکه پې پوه شئ او دا خو کېدای شي دې کې څه بدي ده د یو شي ډېر نومونه شي هلکه پې پوه شئ لکه صب وایي د شعر یوه ټوکړه چې بیت ورته وایي بیت دې پورې پوه شئ هغې ته صب وایي جمله م ویلې ده بیت من الشعر م ورته ویلی او طایفه د اسماو د حروف معجم م ورته ویلې ده درې نومونه یې پې ایښي ده څه بده خبره نه ده والتسمیة بثلاثة اسماء تسمیه په درې نومونو انما تمتنع دا ممتنع دا اذا رکبت چې کله مرکبه شي وجعلت وګرځولی شي اسم واحد په طریقې د بعل بکه فاما اذا نصرت نصر اسماء العدد چې کله خور ور شي په شان د خورېدلو د اسماء عددو فلا نو بیا خو سباق نشته یې لکه زید عمر بکر دا خور ور شي دلته هم خواره واره دي کاف ها یا عین صاد حالت وقف کې وایي وناهیکا
او تعالی کافی دا به تسویت سیبوی چې تسویه سیبوی برابره کړی دی په مابین د تسمیه کې بل جمله مرتویله بیت من الشعر مرتویله طائفه من اسماء حروف المعجم مرتویله شی یو دی درې نمونه ورته یاد کړي. شپږم اعتراض دا کړو کدا الف لام میم مثلا د سورته بقره نوم شي تاسو به پوښتئ نو بیا به اسم عین شي د مسما سره ځکه چې الف لام میم د بقره نوم دی او بقره الف لام میم نواخله تر اخره پورې بقره ده الف لام میم د بقره حصہ ده دی دې کې هیڅ بدی نشته. اسم د دې حیثیت نه ده چې دا جز دی او مسما د دې حیثیت نه ده چې دا مجموعه ده. الکه به پوښتې مجموع من حیث المجموع مسما ده او اسم د هغې یو جز دی اتحاد پکې نشته والمسموع اسم جز دی په لا اتحاد نه اتحاد د کم ځای نه راغلی. الکه به پوښتې ومې اعتراض یې کړی که دا نوم د صورت شي نو دا خو جز د صورت دی دا اسمیت د دې دلالت کوي چې دا به مؤخري د مسما نه دا اسمیت په دې دلالت کوي چې دا به مؤخري د مسما نه او دا جزئیت په دې دلالت کوي چې دا به مقدمي. الکه به پوښتئ نو دا خو شی هم مقدم شو هم مؤخر شو دی وی شي دی که نه دغه به جهت بدل دی هېڅ خبره نشته. یا لکه دا الف لام میم من حیث الذات مقدم دی تاسې به پوه شئ ذات په اعتبار سره مقدم دی او مؤخر دی د دې حیثیت نه چې دا اسم دی. هلکه اعتبار پکې بدل شه که نو هم یو شی مقدم کیدی شي هم مؤخر کیدی شي هېڅ خبره نشته. زید هم مقدم دی او هم مؤخر دی. مقدم دی په دې حیثیت چې د عمر پلار دی او مؤخر دی په دې حیثیت چې د بکر زوی دی. د پلار نه مؤخر دی او د زوی نه مقدم دی. دلته مقدم دی د دې حیثیت نه چې دا جز دی او مؤخر دی د دې حیثیت نه چې دا اسم دی. شي دی که نه هلکه به پوه شئ وهو مقدم من حیث ذاتی او دا مقدم دی د ذات په اعتبار سره او مؤخر دی په اعتبار د دې سره چې دا اسم دی په لا دوره نو دور نشته. هلکه دې ځای پورې پوه شئ د وی اعتراضونه کړي وو نمبر وار جوابونه ورکړل خو دی وی والوجه الاول اقرب الى التحقیق اول وجه اقرب دا تحقیق لرا اول وجه کما یوه چې د حروف نمونه دي چې د چا د حروفو تهجی نمونه دي شي او فقط د تنزیل د لطائف سره د تنزیل د لطائف سره او باریکۍ سره ځکه ده چې اعجاز به پکې راشي چیلنج به پکې راشي. درېمه فایده ده د اسلمه ده ښه بچه ده د لزوم د نقل نه نقل بم پکې نه راځي او وقوع د اشتراک نه بچه ده په اعلامو کې د واضح واحد نه. یا لکه که د صورتونو نمونه شي یا د قرآن نمونه شي یا د خدای نمونه شي زه داسې به کو چې د صورت نمونه شي نو اول دا دغه نوم و د حروف تهجی نوم و بیا دې چې د صورت نوم کاوه نو د حروف تهجی نه دې را نقل که صورت ته نقل پکې راغی. صحیح شو. او دویم دا دی چې اشتراک فی الاعلام راغی د یو واضح نه د چا نه یو. یا لکه حمیم په څو صورتونو کې راغلی شپږو صورتونو کې حوامیم سبعه په اووه صورتونو کې حامیم راغلی څو کې په اووه صورتونو کې حامیم راغلی الف لام میم هم په داسې ګڼو صورتونو کې راغلی نو راوا بخلو چې د حامیم په شپږو یا په اووه صورتونو کې راغلی. صحیح شوه. یا لکه د یو واضح نه او دا د یو نوم دی او مسماګانې ودي لکه یو پلار دی اووه زامنې دي او اووه واړو ته څه نومونه کېښوده زید نوم یې ورته کېښود زید نو اشتراک راغی که نه نو دا خو د هغه عالمیت کم مقصد چې هغه ختم شو. د عالمیت مقصد څه دی چې تمیز په اعلامو کې راشي تمیز په شخصیاتو کې راشي تمیز پکې راغی ته به آواز وکړې زید راشه هر یو به منډې راوایي
چې کوم یو ته وایي هلکه پې پوه شئ او بچ دی او چې د حروف تحجي نوم شي نو دا بچ دی د وقوع د اشتراک نه په اعلامو کې د واضح واحد نه او که د مختلفو واضعینو نه راشي نو بیا خیر دی نو دا بد دی ولې په انه یعودو دا راجي کېږي بالنقض ماتېدلو ته په هغه څه چې هغه مقصود بالعالمیت دی چې عالمیت نه مقصود تمیز دی که نه وقیل الناس اسماء القرآن دا دریم قول دی چا ویلی دی چې دا قرآن نمونه دی دا سوره دا الفاظ مقطعات ولذالک دیو جنا اخبر عنها خبر ورکړل شوی د دینه په کتاب او قرآن سره لکه الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم په مبتدا شو ذالک الکتاب دا کتاب سرورم قول وقیل چا ویلی دی الناس اسماء الله تعالی دا د خدای نمونه دی ويدل علی دلالت کوي په دې باندې دا چې علی ان کرم الله وجهه کان یقول علی رضی الله عنه په ویلي یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف ندا به ورته کوله نو معلومه شو چې دا د خدای نمونه دي کنه ونده و جواب کوي ولعله اراد یا منزلهما شاید چې علی رضی الله اراده دا و چې یا منزلهما اے د کاف ها یا عین صاد د حامیم عین سین قاف منزله نازله اون کې عبارت په وظف د مضاف سره شي پینزم وقیل چاویل الف من اقصى الحلق الف د کم ځای نه ادا کیږي د حلق د انتها نه چې هغه مبدا المخارج دی وهو مبدا المخارج لام د طرف اللسان نه او دا اوسط المخارج دی میم د شپې د شونډې نه دا اخر دی جمع بینها دا حروف جمع کړه ایما نه الی اشاره دی خبره ته وکړه ان العبد بنده ينبغي مناسبه ده ان يكون اول كلامه واوسطه واخره ذکر الله تعالی چاول د کلام د اوسط د اخر د خدای ذکر شي شپږم وقیل چاویل دی انه سر دا یو راز ده استاثره الله بعلمي الله تعالی ځان خاص کړی دی په علم د دی الله به پوهیږي بل په څوک نه پوهیږي وقد روي عن الخلفاء الاربعه روایت شوی د څلورو خلفاؤنا وغیرهم د نور صحابهونه ما یقرب من هغه چې دې ته نږدې وي هغوی ټولو دا ویلي چې خدای یو راز دی الله پې پوهیږي یا لکه دی خو احناف خو وایي چې په متشابهاتو الله پوهیږي بل څوک پې نه پوهیږي او شوافی خو وایي چې رسول هم پې پوهیږي که لکه تاسو ویلي په آل عمران کې کن جلالین وغیره کې وما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم وقف به پس کې زمونږ دا دی چې په لفظ الله باندې وقف دی او هغوی څه وایي والراسخون فی العلم باندې وقف دی نو راسخون فی العلم پې هم پوهیږي نو دی وایي چې سر دا یو راز د استأثره الله بعلمه الله ځان خاص کړی د دې په علم د دې دا مطلب دی چې د الله او د رسول په منځ کې راز دی رسول هم پوهیږي ولعلهم شاید چې دوی اراده کړي نه اسرار دا رازونه دي بین الله تعالی پابند الله او رسول کې ورموز دا رمزونه دي لم يقصد بها نه د قصه په دې باندې ابهام غیری د بل چا پوها از یبعد الخطاب زکه بعید د خطاب به ما باغس لا یفیدو چې څوک به نه پوهیږي په پوښي یلکه دا خو بعید د چې نبی ته خطاب په داسې څور کې چا په نه پوهیږي نبی خو په پوهیږي کنه دا مطلب شو پاین جعلت اسماء الله دا بل خبره ده حروف مذکوره حالت اعرابی سره په اعراب کې سواقی شوی دا به سبا و یو ذالک الکتاب له به ورسو ان شاء الله بیا به خبره